وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه سرمدا ودائما. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین، اللہ پاک نے زمین ستاسو کی توڑنا جمع کی دل خبر مارجا کی قبول کی. اللہ پاک کی خبر رضا زیدیو گرزی زمین دے نجات در مغفرت اور ستاسو دے طول بچو تربیت زیدی اللہ پاک کو گرزی. اللہ پاک نے در احسان کرم اور مہربانیت ستاسو اولاد بچی بشرا وسیع لویرنا زامن اللہ پاک خبر دین محنت فرمائے فرق قبول کردی کو قدر سکی. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لنا الانتخاب. ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اللہ پاک کوئی ذو اخبر کتاب و خلق الحکومت اخبر کتاب بوغا جماعت متحوی انتخاب میں انتخاب کروں. اللہ پاک ستاسو دے بچو انتخاب تخبر دین دفارا تخبر دین بزدک دفارا بشکل ستاسو دین انوی جذبہ دوالدین ہو تخبر بچی دا اللہ دین تا پدے مقام پدے زمانہ پدے حیات کے حوالہ کو اللہ دماغ و دفلام اللہ دین سردین محبت دلیل خلق پیزو بس لیوانے بس بیسی والا فکار دینا کہ حلالی دی ہو کہ حرام دینا بس بیسی والا فکار ادھی والا انداز دخل بکردن تبوری کر پہ ایس سوک سا خطا نکے بس بیسی رو دی زمانے کی چیز سرے خطا لولا دینا اور دخل ازلو باخر ادھو چیخ ازلو بیدی دادا اللہ پاک دین توقعینو دادا دے مور و دے بلاد اللہ دین سردین محبت دین محبت دلیل جستاسو اولاد و بچی تاسو اللہ پاک دین توقعین اور ہوئی سخو ماشاءاللہ بشران دی دوی دی سواری دی بس سوک تجناس دی ماشومان بچا بچی وارد مور چکل بچے اکبر کبھی تا مور کی روٹا وڑوڑا کی وڈیل سوئی وشی ماشومان چه دا سکول نهی رو رگی کنن انو بست مور رو دیتا بیتا چراشی روٹا وڑوڑا بست موضوع مطمئن شی او تاختر بچی نزان نجار کو دادا اللہ دین سر محبت دوی دلیل ماشومان تاسو چه ماشاءاللہ مرگی وکڑی تحجد پاسی الحمدللہ چې تاسو سره پاسې کېنه بس تاسو د پاسې دونه ګنټه یو نیمه ګنټه مخکې د بچي پاسې دي د دې ګنټه یو نیمه ګنټه سبق هم ولیدي تهجد یې کړي دعا یې کړي بیا د هغې نه بعد د الله قرآن ته ناست دي ولګیا یې سبق یادوي او سبق اوري د ناشتې ډوډۍ بلا سبق ویلی دا ماشومان چې څه ټیم پاسي په دې معاشره کې 95% پورې خلک غافل او دا ماشومان هغه ټیم پاسي دي سبق سره او د الله قرآن سره ناست دي او یادوي زدوي اوري انو دا اصل کې د بچو قرباني ده بشرط ستاسو قرباني تاسو د خپل بچي مېند د خپل بچي الله پاک
ستاسو د قربانۍ د خپلې برکت قبول کړي او په دې خبره تسلي ساتئ تاسو ته خبره مناسب وکړم که نه چې تاسو پرې خپله فیصله د الله ډېر شکر ادا کړئ تاسو چې کومه لار د خپلو ټوله منتخب کړې ده دا د عزتونو لار او دا د برکتونو لار او دا د خوشحالو لار او د دنیا او د آخرت د سکون لار ستاسو د بچو له الله داسې عزتونه ورکړي او داسې خوشحالۍ به ورکړي چې د دوی دا کمزوري او د دوی دا اشتباه دا به هریان چې خدای پاک رسول لوی عزت الله انه لذو حظ عظیم دا به الله ډېر لوی عزت ورکړي داسې عزتونه به الله پاک ستاسو د بچو خو وخت به لګي دی العلم عز لا إلا فيه إلا هو يزكي وشارنا في ذلة ورسوله يشتي لكن إنه حاصل करने के लिए حركة उठाना पड़ता है ولكن يحصل بالذل لا عز فيه لإنه تحصلون البري وشرطنا وشيشنا قربانين يا أن الله إنسان إذا تريد زمان خبري مطلب ده شدا سرپرستان کله چې په چینه کې دي په دې خبرې سره راوځي چې خدای پاک تاسو اولاد دی او داسې میدان د لپاره منتخب کړی دی چې ان شاء الله عزتونه الله تاسو ورکړي عزتونه ورکړي خوشاله ورکړي د دې ضرورتونه الله من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله پاک چې چا په ما توکل وکړي کافي زول کافي داسې به الله عز وجل عزتنا ورکړي داسې وخت راشي که دې خبره به تاسو تسلي ساتئ چې بیا به د دې بچو په وجه باندې ستاسو تعارف کېږي تاسو به څوک نه پېژني خو چې تاسو ورته وایئ چې د فلاني قاري صاحب پلار یم ها بس د فلاني مولانا صاحب پلار یم د فلاني مولانا صاحب ورور یم درې یم بس تاسو تعارف ستاسو نور رشته دار تعارف ستاسو په دې بچو باندې خلک دور به الله پاک ډېر عزت او بعید نه داسې یو وخت به الله پاک ستاسو د بچو باندې راولي که نه داسې عزت به الله پاک ورکړي چې یو کس بل ځای کې ووایي چې زه د فلاني کلي به ستاسو د کلي نوم واخلم نو خلک به د هغې کس عزت ستاسو د بچي د وجې ښه دا خو زموږ استاذ د کلي دی زموږ د شیخ د کلي د هغې کس عزت به دا خلک د دې وجې نه کوي چې ستاسو د بچي نوم به یې اخیستی وي وایي چې د فلاني کلي ما به سره د تعلق دی د هغه رشته دار یم داسې به الله پاک ستاسو د بچو د عزتونه ورکړي برکتونه به الله ورکړي خوشحالۍ به الله ورکړي خو لږ تاسو اوس دې وخت کې ذمهداري سره یعنې زما د خبرې مطلب دا چې په میدان کې ستاسو د اولاد چلېږي که نه نو ګورې تاسو د احساس کمتری شکار شي چې روانه میډیکل کالج کې دی او انجینرینګ ځای کې دی پرایویټ میډیکل کالج کې د چاینا څخه دی رشیا نه به کاناډا ته شي دا خو به د هغه ډېر عزت دي زما د بچا خبره تسلي دا خبره به تاسو لیکلي حضرت ثاني صاحب رحمة الله علیه اشرف علي تابعي رحمة الله علیه لوی مدرس شي د هندوستان تانابود یو علاقه ده هغې ته ویل تانوي ویل کېږي تانابود هندوستان نو وایي چې حضرت ثاني صاحب رحمة الله علیه وایي چې زما یو بل ما نه مشهور د بل په اکبر دی روم سکول کې بیا کالج کې زه مدرسه کې وم دا نو تېر بچو دا ده پلار یې ډېر نیک سړی یو ځل مې مور پلار ته وایي مور خپل پلار ته زما پلار حضرت وایي چې اکبرني خو به ښه شي هغه خو به د دنیا ډېر عزت میلاو شي او خلک پرې قدر کوي او احترام به یې کوي ډېر څه به ورته میلاو شي دا اشرف علي ته به څه جوړېږي ای به خلکو ته ناست دي خلک براړي ته ډېر ورته کوي ای به خلکو ته ناست دي او ته به داسې عزت
ملاو شي او دغه ملاو شي دا او شکرې او بس د خلکو برمونې به نه دي بس خلکو ته به ناست دي نو که چا سره راځي پلار مې یو عجیبه خبره وکړه زه وړوکی یم ما کې واورېده پلار مې وویل چې نه الله به اشرف علي ته هغه عزت او برکت ورکړي چې د اکبرلي غوندې خلک به د ده پیزارونه سموي یوازې دا خبره زه په دومره خلکو یې د ما مې ولیده الله پاک سپورټ ماشه شروع مې خپل وخت کې ډېر ښه عمده باندې فایز و خپل وخت افسر انګرېز په دور کې او الله پاک زه به خپل دین په لاین باندې یو ځل داسې چلو شوي ورور مې وایي چې زه محکمه کې یم زموږ د محکمې څه کسان وایي چې رئیس الله خان او ډېر ترې راواخلو جماعت لیدله پلان چې باندې وایي داسې د رئیس محکمې چې کوم نور مشران او افسران دي دا نور سره وکړه ما دې ټیم واپس غالب خبرې کړې نو السلام علیکم حضرت علي سے بھی زبان سے بیمار چې دا هماري رخصتو داسې بیزار ځای باندې ساتي چې بیزار ورته نو ما کتل چې د هر کس کوشش دا چې دا بیزار د زس ما بیزار پسې تاسو بنتل نو یو بیا چې دې ګارو نو هغه مې دا ټول نه مخکې او زما بیزار ما دسم نو کوشش د هر یو چې دا زسم او دا سعادت او دا ایمان دې دا چې حضرت بیزار وسکم الله تعالی سره حضرت علي سره چې زما د ورور په لاس کې زما بیزار نو دې داسې سبب باندې باندې خبر ده نو زما نه دا خبر نو دې ما کې زما مور ته پریشانه کیږي الله په اشرف دې ته هغه عزت او مقام ورکړي چې پر لور کې خلک په دې بیزار نشي ولا ما استاذ بچو داسې داسې پرې ورو ورو یو خبره ده علم هغه علم چې په کوم علم عمل دی کوم علم مطابق سنتي کوم علم په عمل دی دې ته ویل کېږي نبی عليه الصلاة والسلام په مازه کې ورته منار اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع خدا ما داسې توسه زما په عمل دی زما په ژوند کې نو سپچې په الحمدلله مدرسه کې داخل شو د تاسو ته تکلیف درکړی شوی دی اورېدلي د مجلس کې ناست یم تاسو به په خپل کې وایي چې څه وایي سخت نه دا یو وخت دی دا مو په شریف باندې خو د دې بچو په مدرسه کې د داخلېدو نه بعد استاذ یو څه لري هغه دا چې د دې بچو لپاره د الله پاک د قبولیت دعاګانې کوو چې خدایه بس زما خو دا وس دی نه الله بس دوره کې کولی شو خدای د سکول او د کالج د هیڅ دي مدرسه کې مې داخل کړي دي خپلې پیسې په لګوم الله اوس علم ورکوي ته هدایت ورکوي ژوند بدله بدلې تعلق ورته ورکوي الله دا خو زما د وسه نه ده دا مې د وسه نه ده اوس به دې خپل اولاد لپاره د دې بچو لپاره الله ته جواب الله ته دعاګانې کوو او د سرپرستان خدمت کې دا عرض کوم په ټول کې دا خبره کوي د دې مېن ده چې د پښمنۍ ټیم دی کنه دې چې په فاصله یو دې خپل اولاد او بچو لپاره د الله د قبولیت دعا چې خدای زموږ د اولاد د خپل دین لپاره قبول کم مور او کم اولاد چې د اولاد لپاره دعاګانې او خاص زموږ د پښمنۍ په ټیم کې دعاګانې کوي او کم مور او کم اولاد چې د اولاد لپاره الله ته اوښ کې وایي اوښ کې وایي الله پاک باندې دې قدر کې هغه بچي الله ځای بالکل بالکل هر چې الله دې حفاظت کوي خو مطلب دا چې ګورې په دې غلط فهمۍ کې پرېوځو چې بس بچې مدرسه کې داخل بس نور څه دي بس عبادت ټیک ټاک بیان وشي نه تاسو ته پته ده بعضې طلبه استادان مدرسې نه وباسي وایي نه شو ساتلی طالب علم نه شي ساتلی زموږ په وس نه دی هغه د شریفانو ځای دی د روغو ځای دی دا په زورو دی د تربیت د بیزار نه شي سمبالولی
بعض علماء مدرسه اخراج لار تربی ډیر خبر دی په زموږ د وسه د کومې شو ذکر رسول الله الله پاک ته طرف ته فیصله راشي چې وایي دا الله نه قبول بعض وخت ذکر انسان دی او چې دې ژوند ته وګوري د هغه په ژوند باندې ډېر احساسات د هغه په چهره د هغه په نشستو برخاست د علم څه آثار ښکاري نو د دې شاته د والدینو غفلت زما د خبرې مطلب دا چې ګول تاسو کې به اکثره زمیندان که نه دا زمیندان چې فصل وکړي نو بیا څومره بجلي ولګوي خیر خبرې اخلي خیال یې ساتي سره غواړي اوبه غواړي وروري غواړي شپول کړکټار غواړي که نه بس دانې ونولي د غنمو او راځي دي او بیا به خیر د اپریل په اخر کې او د مۍ په اول کې به لو لازمه چې زیه به د سړو ختم کړي بس شي کوي فصلونه نو ډېر حفاظت غواړي نور دا شان دا بچي نو فصل دی دا یو باغ دی د بچو د باغ باندې خبره نه بس دا به دغه شان بس راولېږل او بس ځه دي به بس مدرسه پوه شه او خدای پوه شه او دی پوه شه بس کوي نه زمونږ ذمهداري ده که بچي دلته وي که بچي د محلې په مسجد کې دي که بس بچي دې مدرسې نه علاوه په بله مدرسه کې دي چېرته هم دي د دې خیر خبر اخیستل په احوالو ځان پوهول استادانو نه حالات معلومول دا د مور او د پلار ذمهداري ده بچې مدرسه کې داخل دی دا مور او پلار خو سره ځان داسې کړي لکه چې موږ ورسره هم داخل یو بسې داسې به ورسره غم کې شریک دي داسې به ورسره فکر کې شریک یو بزرګ فکر دی کس راغی ما ته ما ته وایي بس بچې د داسې باندې کې په سکول کې چې کوم ټاپټن ماشومان دي که نه روپي لس نو په هغه لسو کې یو زما بچي په سکول هذا هو الشيء بالنسبة للسكن جيد كل جيد مدرسة نفس كمية نول اليومي في جيد نو بما بيجي أسكي لبجي غلام هذا الناس تاسو بس صرف بچه داخل کرے دے نور په داخل دی تاسو د بچي په اړه وایي او تاسو د ګناهونو د ځان نه ساتئ یو وخت چې یو بچی لپاره دعاګانې اګل تاسو په خپل ژوند سوچو کې چې زما د ژوند کې څه دي چې نه دي پکار څه داسې دي چې ما نه دي پکار وزي دی باندې خپل سوچو یو وخت چې داسې وکړه یو وخت چې بس لري خبر باندې سوچ کوي ان الله باندې ویل خدای شان چې په تعالی په ټول سره خبرو کوي چې ورته زه په ژوند کې بس د غفلت خپل خوښي نه ویل په خپل ټول ژوند د لسانیو کړه د بچی لپاره دعاګانې شروع کړې الله پاک دا سیغه بچی په مدرسه کې چلول شروع کړل یو ورځ یو شان او بله ورځ بل شان یو ورځ یو شان موږ پوه شو دا زموږ د غفلت او د ګناهونو اثر چې بچی نه چلي نو مطلب مې دا دی چې بچي خو مدرسه کې داخل شو الحمدلله خو زموږ یوازې ذمهداري دا ده چې د بچو لپاره دعاګانې دوی لپاره الله ته دعاګانې او د الله پاک نه غوښتل او بچی په الله پاک باندې قبلول د مور دعا او د پلار دعا الله پاک د خپل اولاد په حق کې نه مسترد کوي نه رد کوي نو د دعاګانو به ډېر زیات اهتمام کوي خاصتا دا دعا ده که نه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما کون کې ووایي بین ته پر دې بچو چې دا وایي ډېر اهتمام سره نوافلو کې وایي التحیاتو کې نوافلو کې او چې تهجد له پاسې نو سجده کې وایي نو الله عز وجل بس تاسو بچو باندې د دې آثار کوي په کور کې به د دې برکت یو معنا عرض کول چې د دعاګانو اهتمام دویم دا چې پلاران او میندې د کور ماحول به بدلول د کور ماحول بدلول دا زموږ یو ډېره لویه ذمهداري ده لکه فرض په کور دی که نه انواع د غفلت ماحول دی الله د نافرمانۍ ماحول دی د بېدینۍ ماحول دی کور کې نو دا بچي به څنګه بدل شي په خپل کور باندې به سوچ کړو چې زموږ دې کور کې څه داسې دي چې هغه نه دي پکار میندې به په خپل ژوند سوچ کوي پلاران به په خپل ژوند سوچ کوي څه زما په دې ژوند کې دي زما په خپله زندګۍ کې څومره کمې دي ګوره زما شکل ژوند څنګه پکار دا زه څنګه او زما د مزر د څه حال دی
زه چې سهار پاسم بچیو خو د بانک نه مخکې پاسي زما د پاسېدو سهار چې بانک وایي زما بچي یو ګنټه سبق ویلی ګنټه سوه ګنټه زما بچي د بانک نه مخکې سبق ویلی دا زما د پاسېدو سهار نو هر سرپرست په خپل ژوند باندې سوچ کوو چې زموږ په ژوند کې څومره کمې دي چې هغه ټول کمې د عباداتو په حوالې سره چې څومره دي که نه چې زموږ په عبادتونو کې هېڅ قسمه کمې را نه شي او ګورئ د تبلیغ او د دعوت نه مبارک محنت دی که نه دا په دې وخت کې خدای پاک زموږ دپاره یو مدرسه رالېږلې بس دا یو مدرسه ده پلار غریب خو زمیندار دی دوکاندار دی ملازم دی ډریور دی کلکټر دی محکمه کې دی بیا د بچو لپاره د علم کوشش کوي اچھا پر ځان فارغ ونشي الله د تبلیغ دا محنت زموږ دپاره د دې وخت یو لوی قیمتي جوهر راکړی دې ته ځان ته نږدې کړي کومو مساجدو کې چې کوم اعمال کېږي کوم کشت کېږي کوم تعلیم کېږي کوم مشوره کېږي چاته مرکزونه نږدې دي شبي جمعه کېږي نو د دې نه فایدې اخلئ دا ډېر د برکت نه ډک محنت دی او د الله پاک یو خصوصي نعمت دی په دې وخت نو ذهن ته د بعضې خلکو اهمیت دي جومات کې تعلیم کېږي اوچت دی خلک راپاڅي اعلان وشي تاسو الله وخت زموږ نه بعد به د دین د محنت باره کې خبرې کوي ټول اوږو څادرونه واچوي په مخ دغه ځای ولاړ دغه ځای ولاړ دغه ځای ولاړ بس شل منټه خبرې وي بس نو یو به د دې خبرې نیت کوو په ټولو عباداتو کې چې زموږ منځونه کې کمېږي چا د منځونه ثابت قضا پاتې که نو ګورئ دې خبر باندې ځان پوه کړي ولې د قضا منځونو په غم کوم ځان له به ترتیب جوړو هر مونځ سره یو مونځ قضا کوي هر مونځ سره یو مونځ قضا چې د چا په ذمه باندې پاتې د منځونو اهتمام او چې د چا په ذمه باندې زاړه قضا منځونه وي نو د خپلو قضا منځونو به ځان له په خپله باندې ترتیب جوړوي هر مونځ سره یو مونځ قضا سحر سره یو ماسپښین سره یو مازدیګر ماښام ماسخوتن او د وتر قضا پکار ده نو چې د چا په ذمه باندې زاړه قضا منځونه وي سرپرستان او د خپلو قضا منځونه ورکړي به د چا په ذمه باندې زکات پاتې زوړ دي ورکړي غفلت دې نه شي او په قضا کېدو باندې استغفار دا معاف کېږي نه دا به ورکوو چا باندې د زیوراتو زکات دی نو چا د نقدو زکات دی نو چا چې د سود زکات دی نو د دې بچو دا محنت او دا تعلیم او دا علم دی په دې دنیا چې د الله پاک احکامات دي چې زموږ په پوره وي او ګورئ تاسو ته پته ده چې د حج د داخلې ورځې دي تاسو ټولو ته علم کې وایي که نه نو ګوره بعضې خلکو له الله مسؤل کړي او حج پروګرام خلکو ذهن کې دا ده اوبه کوم سړي دا خو د بچو په دا مسلې دي دا به د نورو ودونه پاتې دي زامنو نه مې ودونه نه دي کړي کور مې نه دی جوړ کړی تعلیم دا پاتې دی حج اوبه شي دا حج خلکو د ګوزارونې عبادت جوړه دی چې دا به د ژوند په آخر حصه کې چې تر کوم رویس په تدریږي چې مرګ انسان ته کله راځي یوازې یو ملګري سره ناست وم څه دا خو الله پاک له دنیا لحاظ سره ډېر حیثیت ورکړی کالي دا مې کور واغوسته په دوره لکه دا مې زه حج به تاسو کوئ یاره حج مې نه دی کړی ولې وایي د حج نه راشي نو بس چلې پیسې مې بندي نو بس هغه زما سمې جوړ نه شي نو ما ته وایي پیسو ته څه ګناه دی چې تا د لسو روپو نه د شلو کار کتلی چې سل راځي د تا د 200 کار کتلی دا سره ډېر واقعي ما سره کار وکړي بې احکام باندې داخله وکړه یو ملګري سره زه داسې ناست وم نو ولې حج له به زه به خو بیا یوازې نه ځم کور له به ځم دا ډېره ښه وایي ډېره واړه دا ماشومان دي فکره دا ګوره دا څومره یو شیطاني خبره دا خپل حج دې لپاره روزګه کړی دی د الله علم کوي چې ماشومان به لویېږي بیا به زه کور له وځم بیا به ځم په تا فرض دی په هغې نه دی که مرګ مخکې شي نو بیا په دې خبره ځان پرېږدي چې په چا حج فرض شي دا به په کور باندې ثابت دي یو سړي سره پیسې راغلې نن سبا لس دولس لکه روپۍ یو سړي سره راغلې یاره دا لس دولس لکه روپۍ خو ښه دي خو چای نه ته ځي هغه له 50-60 لاک روپۍ نو دا به هغه له ولږو مخې به رنګ وشي یاره دا ښي خو کاناډا ویزې راغلې دي او هغې کې پیسې لګېدې نو داسې به کاناډې ته ولېږم او پلان پیسې ولګېږي
حج فرض ثابتېږي نه د بغیر د خپل اوس کولی ځمکه خرڅوي که چانه قرض راغلی که څه زیورات ولا خرڅوي خو حج به اوس کېږي چې حج در باندې نه خرڅوي د دې وجې نه وایي د داسې کس په ذمه وصیت فرض دی وصیت چې دی د دې خبرو وصیت وکړي چې بچو ما باندې حج فرض دی ما او زما د حج ورې هم وکړي ما نه به حج بدل کوي نو مرګ مخکې شي وایي کوم کس که حج ونه کړ او د حج وصیت وکړي د لپاره خلاص ده بچو ذمہ داری ده چې د مال 1/3 نه د حج او که حج ونه کړ وصیت وکړي د داخله کې ډېرې ذمہ داری ده وګوره دا علم په دې بنیاد دی ملګري موبایل وایي موبایل بند کړي چا موبایل کولاو دی موبایل وګورئ بند کړي موبایل مختصر دغه کو دا موبایل د میان کې د استراحت پریشانی جوړوي بعضې خلک یې زموږ یو ملګري یو محکمې نه ریټایر شو تېرې شوي جمعه باندې ما داسې حج سره متعلقه څه بیان وکړه ما ته وایي یاره بس ریټایر شوم او پیسې راسره ښې وې هغه ټایم سره ښه اسانتیا سره مې حج کولی شي رسول الله روپۍ راته میلاو شوي په 3 لاک روپۍ حج کېږي ما په زړه کې وي چې زه نه څومره ده هر څوک لیدو که الله کول وي دلي نو څه حج خو زه وکړې بس حج ماله پاتې شم پیسې نه بعضې خلک باندې دا حالت دی زه عمرې له به لاړ شم الله کول وي دلي وي نه حج فرض دی په عمرو نه خلاصېږو نو ما دا عرض کړل یعنې دې حوالې سره مې خبره وکړه چې دا علم د بچو په دې بنیاد دی چې د الله احکامات جوړ شي او د الله په احکاماتو کې اهمترین عبادت د حج دی انا په خپله او په کورونو کې د چا په ژبه باندې حج فرض دي ګوره بعضې خلکو ته دا هم غلط فکري وایي یاره زموږ لا مشرانو حج نه دی کړی پلار لا نه دی کړی حاجي نه دی کړی کېدای شي چې حاجي فرض وي په دا فرض د حاجي د حج نه کولو د وجې نه خو ستا غاړه نه خلاصېږي چې کېدای نو بهر حال د دې خبرو به خیال ساتو او زما محترمو د بچو دا علم په دې بنیاد دی چې زموږ ستاسو په ټولو معاملاتو درست شي د ناستې مجموعې خدمت کې عرض کوم ورته چې خدای د چا روزي په څه کې لیکلې ده نو کوشش کوئ چې بل حلال وي روزي حلال وي په موجوده وخت کې امت د الله د دین د لرېوالي او د خیر خبره په زړه باندې د اثر نه کېدو یو بنیادي وجه دا ده چې په خېټه کې مشکوک او حرام څیزونه نو د خپل رزق ډېر زیات خیال سره لري رزق حلال چې ځانګړې روزي حلال لري ګوره چې څوک ملازمان یې په کومه محکمه کې یې نو ګوره خیال سره خیال سره چې زموږ روزي حلال وي دې صحیح طریقې سره کول بعضې محکمې داسې دي چې هغوی رزق مشکوک دی چې یو سړی ټوله سود لیکي سود ورکوي سود شمېري نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي سود خور لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه یو سړی سود لیکي سود باندې ګواهي کوي سود خوري سود خورئ د ټول الله نه اوس تاسو یو سړی بینک کې ملازم دی د دې وجې خیر دی په خپله باندې سوچوي چې وایي زما دا رزق څنګه دی زه څه کوم څه ورکوم څه لیکم څه زه حساب کتاب کوم نو به هر حال مطلب مې دا دی چې د بعضې محکمو رزق ولې صحیح دی د بعضې محکمو رزق صحیح دی خو چې اوس دې خو صحیح کېږي که نه چې اوس دې صحیح کېږي نو چې دې اوس صحیح کېږي نه به صحیح شي سکول کې استاد دی پرایمري کې استاد 8:30 بجې حاضري ده او دې 9:10 بجې خوشحاله دی چې ټول ډېره خبره ده استاد یو خو ډېر اوچته خبره ده وځي په 9:10 بجې او چونکې مثلا په 2:30 بجې د راځي دی په 1 بجې مثال خبره کوم تاسو دې خبره باندې سوچ دی لړنا بل ځان پسې حاضري جوړه کوله چې وایي نو راغله حاضري بل ځان پسې وکړو اوس نو رزق په کوم ځای حلال شي ټیک ته چې اوس محکمه وروړه ده چې زه پکې ډیوټي خو کوم که زه خو ډیوټي کوم که داسې بله محکمه داسې بله محکمه هغه زما محترمه چې په کوم څیزونو کې الله پاک زموږ روزي لیکلې ده ډېر خپل رزق خیال ساتئ حدیث پاک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام د څو خبرو تپوس په سپیشلي
یو به د ځوانۍ کېږي، یو به د عمر کېږي، درېیم به د مال د ګټلو کېږي. المال من أين يكتسب والربا أنفقه. خرج کړی څنګه دی؟ وایي بدقسمت انسانان دی. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د بل د دنیا د جوړولو لپاره خپله خیټه خراب. بعضې خلک لګوي خپلو بچو له دنیا جوړوي، آخرت راته ښکاري. ګل بیا موږ دا بچي د الله نه خلاص نه کړي. ډېر خیال کوئ. چا سره پردۍ حصې وي، د خویندو برخې وي، پکوګانو برخې وي، یا داسې نور د چا برخې وي، خپلې برخې ورکوي، حقوق ورکوي، حقوق العباد د مرګ نه مخکې ورکوي. بیا به ستاسو څوک سمني نه چا سره قرضونه وي، په پردو قرضونو باندې زیاده ډېرې خبرې فکر وکړئ چې په داسې حالت کې مرګ رانه شي چې په موږ باندې پردي قرضونه وي. نبي علیه الصلاة والسلام به د قرضداري جنازه نه کوله. صلوا علی صاحبکم. تاسو دې ویلو کې کوئ. بعضې خلکو ته دا قرض دی داسې ښکاري لکه د مور پای. بس هر څه اخلي قرض. که ټرک پرې خرڅوي ټرک اخلي، که ټکټر پرې خرڅوي ټکټر اخلي، هر څه قرض اخلي. بیا به ګورو غم وسر دي. او ډېر زیات خیال ساتي. نبي علیه الصلاة والسلام چې به جنازه راغله بېبي قرض پې شته، یا بېبي زه تاسو به جنازه وکړئ، زه خو نه کوم که څوک د قرض ذمه داري اخلي نو بیا به وکړم. نو که څوک به رامخکې شو چې جي بس قرض ذمه داري په ما ده، بیا به مې نبي اسلام وکړي نه وکړي. زما د خبرو مطلب دا چې ولې خیال ساتئ. دا خبره مې مخکې تاسو ته کړې وه، ستاسو بچي به بیا ستاسو قرضونه نه مني. بعضې خلک لګیایي که نه بس قرضونه به اخلي او دا اوس ذخیرې درکړي، نو بچي به د صرف مني نه. داسې چل شو. یو کس پلار ښه سړی و، څه قرضونه وکړي داسې وفات شه، ناڅاپه په هارټ اټیک ورته وشو. هارټ اټیک چې ورته وشو نو داسې د غم چې په ډاکټر دې تېرې شي نو ټولې ډاکټره یو کس سره کار کړی، څه دروازې مروازې نو دا چوکاټونه موکاټونه دا هغه کس راغی ویل تاسو ته به وکتلي ځکه زما واسطه ستاسو پلار سره وه او ستاسو دا کار چې دی که نه دا چوکاټونه دا دروازې دا ما جوړ کړي نو ستاسو پلار باندې زما دومره قرض دی او دا خبره داسې وي چې کېدای شي تاسو ته پلار نه وي او تاسو ته پته چې غریب ناڅاپه مړ شي، هارټ اټیک ورته وشو نو ورته به مقیم ویلل شوي وي، په کار به چې ویلې وي په ټایم خو تاسو ته ویل شوي دي. نو بچي ورته ویلي وو چې یاره دا خو موږ یقین نه راځي، دومره خو موږ ته پلار ویلي وو که نه، دومره خو ویلي وو. نو ورته ویل که دا خبره تاسو ته پته ده چې دا ما کړي دي نو یې ګوره ستاسو د پلار دومره پیسې زما ستاسو د پلار په ذمه پاتې دي. نو هغه ویل چې زه ټیک ته به مو مشوره وکړم. ورو مشوره خپله کوي، یاره دا هسې دا خلک وایي زموږ پلار دومره خو مې موږ ته ویلي وو، موږ ته یې ورکړې کړې دا دې څه دی ما نه راغله ما نه چې دغه شان دا نیکس راغلی دی او د ما ورته ویل بلکل وله ورکړې که چېرې هغه دروغ وایي نو ستاسو د پلار په حق کې به صدقه شي او که چېرې رښتیا وایي نو ستاسو د پلار غاړه به خلاص شي. زما د بنا په وجود یې ورمې کړه. ولې مې یاره دا اصل یې خلکو باندې څه اعتماد دی. مطلب مې دا دی بیا به بچي قرضونه نه لري، قرضونه به بچي یو کس پلار یې پرایویټ حج ته داخله کړی چې حج یې داخله کړی و نو بس نه پیسې جمع کړې ورته هارټ اټیک وشو. بس دا خو ځان الله پاک په میزباني حج وشو. باید په فکر وي چې داسې پیسې راخلئ ما تاسو ښه حج بدل دې وکړئ او یاره موږ فلحال ګډوډ بیا به وکړو بس ډېر خوشحاله شو پیسې راواغستې نوم یې نه دی اخیستی بلا نوم نه دی اخیستی. مطلب مې دا دی عایشه رضی الله عنها فرمایي بدقسمته خلک هغه دي چې د بچو دنیا جوړوي او خپل آخرت تباه کوي.
داسې بچی ډېر به خیال ساتو، خاصتا نن سبا کوم خلک چې د زموږ کاروبارونه کوي، نو بس بعضې خلک داسې دو نمبر کاروبار څیزونو کې به ملاوټ نه کوو، دروغ به نه وو، چې کوم څیز خرڅوو عیب به ښکاره کوو. حدیث پاک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې کوم څیز تا خرڅ کړو دروغ دې پکې وي، کوم څیز دې خرڅ کړو هلکې دې عیب به نه وي، برکت دې به نه ختم. ټیک ته پیسې د لاسو په ځای شکر وکړې برکت به دې کړي، ځکه تا دروغ وي او عیب دې پکې کړي. زما د خبرې مطلب دا چې ستاسو د دې بچو دا محنت او د بچو دا علم او دا ټول په دې دنیا کې چې د الله پاک احکامات ژوندي شي او د الله پاک احکامات د عباداتو په شکل کې او د معاملاتو په شکل کې دا ټول زموږ او ستاسو په زندګۍ کې راشي. د دې لپاره موږ تاسو خیر وکړو، د دې لپاره تاسو د خپل اولاد او د خپل بچي دا د علم لپاره دا کړي، په دې بنیاد باندې دا بچي دا زما دکاندارۍ د بل دکاندارۍ کې فرق نه دی پکار. بچی عالم دی، بچی په مدرسه کې دی، بچی په مدرسه کې وي او زه دکانداري کوم، زه به داسې نه کوم. زما دکانداري به د شریعت مطابق وي، زما بستل زما خرڅول دا ټول به د شریعت مطابق وي. که څوک زمینداره کوي، که څوک څه کوي، نو د دې خبرو به موږ خیال ساتو چې د الله پاک احکامات یو یو زموږ او ستاسو په ژوند کې ژوندي شي، په زندګۍ کې ژوندي شي. زموږ ستاسو شکل صورت، زموږ ستاسو ظاهر باطن دا ټول د الله پاک په دین باندې راشي. نو بیا به الله پاک د دې بچو نه کاره دي، د بچو ته به الله پاک موقع ورکوي. او که نه بس زموږ د خپله خوښۍ بچي علم کوي، خو پلار هغه شان دی چې څنګه کوو. نو ورور دا هم ډېره لویه خبره ده، خو موږ ته به د بچو د علم څخه خیر او برکت میلاو نه شو.